قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اقیمت الصلاه بیا رسول الله مبارک فرمایل چې کله موږ ودرېږي فلا تاتوها تسعون تاسو مانځه ته بیا په منډه مرازي یو خدای د جمعات وی دا غیب به ادبی کیږي او دویمه دا ده چې ته په دې مکلف نه یې چې ته په منډه وهي او ته چې کوم د مانځه ته ځان رسي بس قدر استطاعت ته مانځه ته رواني ځان ورته ورور سوا نو توها تمشون الله پیغمبر فرمایل تاسو چې مانځه راځي نو داسې په قدمونو راځي مشا يمشي مشيا دا ویل کېږي په قلاره قدمونه غسنین په اطمینان سره راځي وعليكم السکینه الله پیغمبر فرمایل د وقار او د سکینې نه کارواله فما ادرکتم فصلوا چې کوم موږ مولان د کدا به وکي وما فاتکم فاتموا چې کوم فوت شدا به پوره کوي نو یو مقصد د رسول الله مبارک په دې کې دا دی چې کله دا مقتدی منزل منډه وهي نو د په نیت کې فساد راځي یو خدا دا چې مان رکعات لار نه چې ذکر واستو بیا ماته تکلیف یو ته بیا درې رکعات راګرځم نو ځان بچ کې د تکلیف نه نو دا نیت خانه دی نو الله پیغمبر فرمای منډه بنوای دویمه دا چې د منډه وهي رکعات ته ځان را رسي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نیت ملحوظ نظر ساتل دي خلق به وي رکعت ته تللی دی چې چاته پته ونه لګي ما نه رکعت تللی ته د خلکو پروا مه کوه بس ته خدای لکئ که تا نه رکعت تللی دی فبها که تا را رسولی دی فبها نو نظر به د الله په ذات وي د خلکو په ارادو د خلکو په خبرو به نه وي نو دا محدثینو لیکلي دي د ځان نه بیرته ونه وي هره خبره چې درته کوم دا به صاحب د کتاب لیکلي نو فرمای فهو بیا رسول الله مبارک فرمایل فإن احدکم ډیر عجیب علت رسول الله مبارک ذکر کې دا مې ارته ذکر نوي الله پیغمبر فرمای ځکه پتا سو کې یو کس اذا کان يعمد الى الصلاه کله چې مانځه اراده وکي لمانځه کې شریک شوی نه دی اراده یې کړې ده الله پیغمبر فرمای فهو فی صلاه دې په مانځه کې دی نو ته چې د کور راوته ته خدای په مزګزارو کې شمار کړي ته چې او 10 کې ته الله په مزګزارو کې شمار کړي نو منډي بیا صلاح وهي نو ته په موز کې اوس تر رواني یعنی حقیقتا خو نه کو حکمن تر رواني ته اراده کړي خدای دل د مانځه ثواب او اجر درکې نو الله پیغمبر فرمایي چې منډه بنه وهي دیو جن فهو فی صلاه دې په مانځه کې